السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو زه یم کاري محمد ظفر عثماني ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نو زما کوشش دا دی چې کم مینوال د قرآن مجید سره محبت لرونکي خلک چې دوی دا غواړي چې مرتب موږ زده کړه وکړو، چونکې زده کړه خو د هر ځای انسان کولی شي. اول خو کوشش به چې دا وکړي مینوال د قرآن مجید چې مخامخ یو چا له ورسي د هغه سره مخامخ زده کړي، د هغه نورانیت او د هغه برکت هغه جلا دی چې مطلب څوک یو قرآن مجید سره محبت لرونکی یو استاد له ورسي د هغه زده کړي. که چیرې بعضې وخت داسې وي چې انسانان ډېر مجبور وي، حالات یې داسې وي چې هغه اجازت نه ورکوي چې د یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړ شي یا یو ترتیب جوړ کړي، یا دی په یو کار کې مصروف وي، یا د کور ضروريات یا د معاشرې داسې ضروريات چې یو کس چې دی هغه د خپل ځای څخه نشي وتلی، نشي تللی، نو دی په خپل کارو کې دی په ساوي باندې. نو د دې دپاره اسانه حل اوس دا راوتلی دی. که چیرې لکه څنګه چې ما مخکې ته په ویډیو کې ویلي وو، اسانه حل یې دا دی لکه دا اوس نن سبا جدید دور چې دی موبایلان زموږ سره راسره دي، نو د دې په ذریعه هم موږ ډېر کار د دې څخه اخیستلی شو. حالانکې دا ښه اړخونه هم لري، بد اړخونه هم لري، خو زموږ استعمال چې دی هغه د ښه اړخه ډېر کم دی. که چیرې یو د قرآن مجید سره مینه لرونکی دی کوشش دا کوي چې مطلب زه یو داسې شی پیدا کړم په دا موبایل کې پر دا ویب سایټو باندې چې مطلب ماته اساني جوړ کړي، نو هغه دته ډېر په مشکله پیدا کېږي. اول خو دا شیان سته نه، که یې ډېر کم دي او پر دا شیان باندې کارونه ډېر کم کېږي. ولې زموږ په معاشره کې د دې څخه علاوه کار ډېر ټیټ روان دی کېږي چې د دین خدمتونه شروع دي. ما درته وویل هر ځای خو دا رقم نه دی چې په هر اداره کې به خامخا یا کیمره یا موبایل ورته ولاړ هغه خلک به کار کوي، بیا به کار ښکاره کېږي. د دې سره هټ کر کې چې موبایلان نه وو هم الحمدلله زموږ د دین او د اسلام کار چې دی د مسلمانۍ کار د قرآن او حدیث د زده کړه چې هغه تر ډېره پورې رسېدلې ده. نو چونکې زموږ کوشش دا دی، موږ وایو چې بای کار خو روان دی، په کوم شک نشته، خو موږ اوس کوشش دا کوو چې په دا لاره کې موږ خپل کار وکړو. نور هم ډېر خلک لګیا دي، ډېر علما کرام لګیا دي، مفتي کرام لګیا دي، ډېر حفاظ کرام لګیا دي، قرآن کرام لګیا دي. بل خبره هم دا درته کوله چونکې قرآن کرام چې دی هغه خو ډېر دی الحمدلله پر سټیج باندې د ویونکي. نو چونکې دا شی زده کړه هم ضروري ده، سر خلاصېدنګ هم ضروري ده. وایو خو ډېر اکثر یې وایي هر وخت موږ وینو پر هر ویب سایټ باندې موږ وینو که د کلیپ په صورت کې یعنې د مختصره یو کوچني کلیپ په صورت کې که هغه 10 سکنډ وي، که 15 سکنډ وي، نو په دا رقم شکل کې نو هغه خو موږ اورو. د هر رقم د مخني چې کوم کاریان دي د هغوی د هم اورو، د موجوده غم هم اورو، روان هغه به هم انشاءالله موږ اورو. نو دا رقم بیا د دوی غټي ویډیوز هم شته، کوچني ویډیوز هم شته، د 10 منټه هغه هم شته، د 50 یې ونیسئ بیا مطلب 2-3 منټه، 15 منټه، 10 منټه، 15 شل پسې نیمه ګنټه، 45 منټه یا 1 ګنټه یا د دې څخه هم زیات. بله خبره هم دا درته کوله چې دا کم قرآن مجیدونه چې موږ تلاوتونه اورو د دې غټ تعلق چې دی دا کم چې د چا سره رواج را روان دی. اوس د مکه مکرمه یا مدینه منوره چې کم ترتیب را روان دی اخو الحمدلله زموږ د معاشرې هر دویم کس که نري که ښځې که لوی که غټې نو د دوی د حج سره تعلق راځي. حج له ولاړ شي هلته عرب واوري، د هغوی لهجې واوري، طریقې واوري. نو چې کله یو عالم وختي ورته ګایدلی یا باد ورته وګایي د دستي سر په خلاصي چې واقعي دا کم قرآن چې ما د دوی سره کم چې د عرب موږ واورېدل دا خو واقعي ناوله د طریقه یې د ښه ښایسته طریقه یې د خوند ورکړي. نو چونکې د دوی تعلق زموږ د دوی تعلق خو د ډېر وخت سره شته. پاته سلو د مصر تعلق چې هغه خو نو مخکې به مو خو زموږ مخته ما درته ویل چې په د جدیدیت په وجه سره یا د ریډیو په وجه یا د ټیپ ریکارډر په وجه یا د نیټ په ذریعه موږ ته دا شی رانږدې شو، موږ ته راورسېدی، موږ واورېدل، نو زموږ سر په خلاص نو په دې وجه په دې کې زموږ دلچسپي نور هم زیاته شوله چې یار بیداري مې زیاته شوله چې موږ دا کار زده کړو. دا څنګه کار دی؟ نو هر کار چې دی هغه بنیاد لري، هغه زده کړه لري، هغه استاد لري. نو چې کله دا شی واورېدل سي، وپېژندل سي، بیا د هغه ویل چې دی هغه بیا ویونکو ته چې دی هغه بیا اسانه. نو چونکې دا کار چې دی تر مصر پورې محدوده دی چې مصر کم قرآن کرام چې دی، چونکې ما خپله هم ډېر پسې کتلي دي پر نیټ باندې سرچ مې کړی دی چې سرچ معنی یعنې کم چې زه پسې ګورم پسې ګرځم نو ما داسې مسلسله د دوی ویډیو نه دي کتلي، نه دي مې لیدلي، مخته نه دي راغلي، یا به شاید یې ما به نه لیدلي. هغه دا رقم چې مطلب د مصر قرآن کرام چې دی دوی چې کله تلاوتونه کوي نو دوی صرف خپل تلاوتونه ښکاره کوي او دا پر کم ټایم ښکاره کوي. د دوی دوی موقع داسې دي چې اکثره وخت دوی په 2 موقعو کې د قرآن مجید تلاوت باندې ډېر په شوق اوري او ډېر په خوند سره اوري.
په دې کې اوله موقع دا ده چې کله د یو د غم یا د پریشانی دغه لکه زموږ ته په علاقو کې چې مطلب د یو چا د کور فوتګي سوي نو بیا خلک مطلب تعزیت کوي مطلب فاتحه لري فاتحه خواني کوي د دې فاتحه خواني دا رقم د چې مطلب ګرد یو پروګرام جوړ کی یو سم ټنټونه ولګي پاک خلک ناشتي نو چونکه د دې اثرات او دغه چې کوم هغه د پریشانی د معلومیج لیکن چونکه بیا هم د یو کاری راوښتي نو خلک راځي تعزیت سره کوي د قرآن مجید اوري دا رقم یو بقاعده دی یو پروګرام جوړي محفل جوړي او دویمه خبره دا دویمه موقع دا د تلاوت د پروګرام د جوړولو چې کله د یو چا واده په مصر کې نو هغه بیا په خوشحالي کې څه کوي هغه بیا په خوشحالي جوړولو کې دا رقم خوشحالي جوړي چې مطلب ټینټ ولګي تمبوګان چې کم دي زموږ کم طریقې کار چې راځي هغه رقم دوی هم لګولي نو په دا کې د مصر یو کاری راولي کوشش یې دی چې مطلب غټ څه غټ کاری راولي که غټ څه غټ نه نو د دې وس مطابق د یو کاری راغواړي هغه دې ته قرآن مجید وایي او دې بیا خپل خوند پراخ نو په دواړو موقعو کې د قرآن مجید سره ډېر خوند اخلي موږ ته الحمدلله مسلمانان یو کلمه مو ویلې ده ځان ته مسلمانان وایي بای چې موږ ته هم دا ذهن جوړ کړو چې کله زموږ ته غم یې په هغه کې په غم کې خو نو اکثره مایل دي موږ اورېدلي یا موږ وینو یا موږ ورځو په هغه کې خامخا چې یو ځای غم یې تعزیت یې باقاعده که د ساوند سیسټم نه لیکن بیا هم علما کرام یا حفاظ کرام یا کم طالبان چې دي یا قرآ کرام چې راځي هغه خپل تلاوتونه هلته کوي وایي او پاته سلو کله چې زموږ د دویمه موقع د خوشحالي موقع په هغه کې خو نو بیا بالکل د دې زموږ لیري زموږ هر رقم که کورنۍ هغه بیا د ښځو د لاسه کمزوري چې به موږ یې نسو کولی زموږ ښځې زور ورسې خویندې منډې پر موږ زور ورې دي نو لحاظه بیا که ډول و که دریا و که ټیپونه و که ډیک و که هر شی و بیا دوی د هغه شي باندې مطلب ټیم تیری واده تیری د واده خوشحالي مطلب دا نه دی ولې په دې کې به چې موږ ته الله ویر نه کو دا که غم که موږ ته الله راکړي نو خوشحالي موږ ته الله راکړې ده نو الله تعالی چې کوم شی موږ ته راکړي به چې په هر شي کې موږ الله تعالی یاد وساتو که چیرې الله تعالی ماته جایداد دنیا راکړي په هغې کې به چې زه الله تعالی یاد وساتم او نافرمانیان کې ونه کړم او که چیرې الله تعالی ماته ګاډي راکړي به چې په هغې کې زه نافرماني نه وکړم نو چې په یو ګاډي کې یو مسلمان بدل اوري نو تر دې خو بهتره دا ده چې د یو تلاوت واوري د قرآن کریم د یو ښه کاري که هغه د عربو سي مکه مکرمه یا مدینه منوره سي یا د مصر سي نو کوم د مصر کورای چې دی هغه کوم تلاوتونه کوي نو بای چې موږ دا واورو ولې دا د دې نعمت شکریا ده د شکریا د ادا کېدو یو طریقه ده که هغه هر رقم تعالیات کې بای چې ته په هر حال کې الله تعالی یاد وساتي نو موږ هم کوشش دا کوو چې ای پروردګاره چې کوم نعمتونه تا موږ ته راکړي دي یا کوم دنیا زندګي موږ تیرو په دې سره کوم حالات موږ مخ ته راځي بای چې په هر حال کې موږ ته یاد وساتو نو د دې شي د یادولو لپاره د یا ساتلو لپاره د عربو کم طریقې چې لکه څنګه چې ماته ته مخکې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې تاسو قرآن مجید وایس د عربو پر طریقو باندې یعنی د عربو پر لهجو باندې او بل ارشاد یې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې تاسو قرآن مجید شایسته کوي په اوازو سره یعنی قرآن مجید خو ما درته په خپل هم شایسته کتاب دی لیکن چې کله یو کاری وای هغه د کوشش کوي مطلب د چې کوم आवाज دی د قرآن مجید आवाज یعنی شایسته आवाज بل आवाज ته به چې مرسته دغه ونه کو چې به خام خاص ما سم دي د بل چا ده نه دي سم نو دا د شي سره به چې موږ ډیر احتیاط وکړو نو به اړ وته به موږ دعا کو مهنت به سر کو خاص برته کو ترتیب پر طریقه باندې به پوکو انسان دی بیا شیطان سره د انسان مطلب شیطان ظالم دی نو لہذا هر څوک چې موږ څوک پوکو به په طریقه پوکو نو په اخر کې زدا درته وایم چې زما د دې ویډیو جوړولو مقصد داو چې زه تاسو ته د عربو یا د مصریانو د کوم تلاوتونه کوي د عربو غوښ دي مکه مکرمه یا مدینه منوره کوم امامان دي هغه چې کله المنظر کوي د په جمعه سره المنظر کوي په زور قرات سره نو په دې کې د کوم لهجه استعمالي هغه مشهور ولېږي دي او مصر شدي هغه د چې بیا کله یو پروګرام لوړ شي تکشین خلک ورته ناس مجموعه د چې کله یو قرات وای هغه ته بیا مطلب هغه و طریقې د استعمالي نو مخکې و طریقې خو مشهور د وخت سره روان وي نو بیا سوکا په دې کې مطلب د نور علاقو هم حالانکه دا کم طریقې چې مشهور شوي دا د نور علاقو سم مشهور شوي په نور علاقو کې ویل کېدل نو کله چې دا طریقې عرب له ورسېدې نو دوی په دې کې مزید خوبصورتوالي ښایستهوالي راوستی نو په ښایسته انداز سره دوی شش کول قرآن مجید نه ویل نو په دې وجه دا شی ودی تور پات شو دی وای که د مطلب عرب پاګه کې مطلب که مصر دی که سعودي عربیه ده نو دوی دواړو د دې ډېر حق ادا کړی دی په ډېر ښایسته انداز په ډېر خوبصورت په ډېر شوق سره په ډېر محبت سره دی دا د قرآن مجید تلاوتونه دی کوي نو موږ ته هم دا پکار دی چې به موږ ته هم
دا مشهوره و طریقې چې به چې موږ یې زده کو، خپل منځونه په ښایسته کو، خپل ودونه په ښایسته کو، خپل چې دی هغه د غم په حلقه کو. داسې ډېر ځایونه موږ لیدلي چې کله قرآن مجید وویل سي نو پر کوم چا چې غم یې هغه غم چې دی پر حلقه سي. نو یو سړی په خپله تا ته دا وایي چې باید دا قرآن مجید ستا ووایي ډېر خوند یې وکړي زما غم حلقه سو. نو چونکې غم دپاره په دې چې موږ افسوس تعزیت دپاره د یو بل ورځو چې پر کوم چا غم راغلی په هغه کې موږ د دې سره شریک کېږو چې دا غم چې کوم پر تا راغلی دی په دې کې ته یې کړی نه موږ هم در سره نو په دې کې چې بیا کله یو قرآن ویونکی کاري چې کله له راسي قرآن مجید په ښایسته اواز سره وایي نو ډېر خوند کوي، ډېر خوند کې راسي. نو لہذا انشاءالله زه کوشش کوم چې په مخته ویډیو کې به زه دا کم لهجې چې دي یا مشهوره و لهجې د دې نومان او د دې رفتار چې دا به دواړه انشاءالله بیا زه په بله ویډیو کې در ښیم. نو تر هغو پورې ما ته اجازت راکړئ. زه امید کوم انشاءالله چې په دې ویډیو به ستاسې سر خلاص نو تاسو ما فالو کړئ او زما یوټیوب چینل چې هغه سبسکرایب کړئ. ولې پر ټولو ویب سایټو باندې ما مخکې د ټول زه لګیا یم، پر یوټیوب باندې هم نه لګیا یم، زه پر سنیپ چیټ باندې لګیا یم، سنیک ویډیو باندې سنیپ ویډیو ده یا سنیپ چیټ کم ویب سایټونه چې ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او فیسبوک آی ډي ده، د فیسبوک پیج دی، پر دې ګورو باندې الحمدلله موږ لګیا یو. نو تاسو زموږ سره تعاون وکړئ او زما فیسبوک کوم اکاونټ چې دی هغه در سره فالو کړئ. ولې په هغې کې د ایډ کوم آپشن چې دی هغه ډک سوی دی، فل دی. نو چونکې ما ته ډېرو کسان داسې ویلي دي چې باید ته موږ تا ته ریکویسټ در واستوو نو ریکویسټ دی هغه کار نه کوي، هلته تا ولې نه تر اوسه نه دي قبول کړی. نو چونکې د ده فرینډ ریکویسټ خو ده ما ته راستولی ما په دې وجې نه قبول کړی چې هلته ځای نه کړي او چې کوم پکښې دي هغه ما ته معلوم نه دي چې باید څوک زما ویډیو ګوري که نه. نو په دې وجې زما هلته زړه هم نه پر کېږي چې زه وباسم. نو لهذا ستاسو څه درخواست دا دی چې زما د فیسبوک آی ډي تاسو فالو کړئ. که چیرې د ایډ آپشن کار نه کوي فالو آپشن لازمي هلته ښکاره کېږي، تاسو یې فالو کړئ. نو انشاءالله بیا به په بله ویډیو کې ملاقات سره کوو. تر هغو پورې ما ته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.